السلام علیکم دوستانو، نن زه تاسو ته ښیم د شلوار پنچه څه طریقې سره تیاریږي. نو راځئ ما سره اوسئ. ښه دا کپړه ده، دا کپړه ما لاندې کېښوده، پاسه مې پنچه پرې کېښوه او بیا چې دی دې طریقې سره ما کنکر سلې شروع کړه. ښه یو برابره کپړه چې څه طریقې سره دې خوا ګیره شوه، هماغه طریقې سره به د اخره سره پورې هماغونه ګیروئ او ورسره به کپړه سیده کوئ، سلۍ به پرې وهئ. یو برابر سره کپړه به هم ښه طریقې سره درمیانه کپړه بالئ، څونه چې پنچې پلنوالی هغې نه به دا لږ شان زیاته هلئ. ښه یو سلۍ چې ووهل شوه دا به داسې بیا راماته کړي، دا کپړه سایډ ته به راماته کړي. بیا چې دی دې سلۍ سره به جفته بله سلۍ وهي. دلته کې به چې دی کپړه به برابره راماتئ دننه سایډ ته، چې ستاسو پنچې سره دې خوا شاته کپړه ښکاري نو بیا دا ډېره بلې لګي. ښه دا دویمه سلۍ شوه. ښه دوه سلیانې موږ ووهلې، درېیمه سلۍ هم دې سره جوخته وهو نو درې سلۍ به جوختې شي، دې مزه هم وي او مضبوطوالی هم وي. هغه دوو سلیانو منځ کې ما دا درېیمه سلۍ شروع کړه. دوستانو ویډیو وګورئ، که ویډیو خوښه شوه لایک کړئ، سبسکرایب یې وکړئ او کمنټس کړئ. درې سلیانې مو ووهلې، تاسو کتلی شئ. ښه مین شیز دې کپړې ته به تاسو ډېر خیال کوئ چې دا کپړه تاسو طریقې سره راماته کړئ، چې داسې راماته شي چې دا بدې نه لګي. ښه دا کپړه ما دلته کې راماته کړه د بوکرم یو برابر سره او ما لږه شان راښکله. نو لږه شان چې راښکاږئ تاسو به بیا په عذابئ نه، ښه دننه سایډ ته به دا بیا تاسو داسې برابروئ. بوکرم چې کوم دی، بوکرم نه به تقریبا داسې یو سوتر نیم دې خوا سیوا پرېږدئ کپړه. دې سایډ ته ما دا پان اچولی، پان مطابق چې دی سلۍ زه وهمه نو لاندې چې دی هغه کپړه ورسره ګیرېږي. د ویډیو کتلو ډېره مننه، شکریه.